صوبایي وزیر مال شکیل خان د میرټ جنازه ویستلې ده. ملکن ضلع کې په محکمه ریونیو او سیټلمنټ کې شکیل خان خپل کسان برتی کړي دي. مقامي خلک وایي چې وزیر صاحب د یونین کونسل نه 14 کسان برتی کړي چې پکې د هغه رشته دار او پارټۍ کارکنان شامل دي. په دې حواله تفصیل ګورو د عمران زریاب رپورټ کې. د محکمه سیټلمنټ ملکن د انتظام لاندې شوي کنټریکټ برتو کې د ضلع لوی ښار بړخیله او تحصیل تاڼه بایځای په مکمل توګه نظرانداز شوي دي. د صوبایي وزیر مال شکیل احمد خان په یونین کونسل ډیرې جولګرام لوی رحم شوی دی. د حکمران ډلې پاکستان تحریک انصاف لخوا یو نه دوه نه بلکې پوره 14 کارکنان برتي شوي دي. همدارنګه د مهربانه خلکو لخوا یونین کونسل ملکن الډن او ښار سره هم اړیکې مضبوطي په نظر راځي او 15 کارکنانو ته د سرکاري نوکرو اډر ورکړی شوی دی. همدارنګه د یونین کونسل پیرخیل نه اتا اګرا درې او پلای نه تنان برتی شوی دي. د شوی برتو وروستو د ضلع باقیمن یونین کونسلي په مکمل توګه نظرانداز شوي په نظر راځي او ځایي خلک وایي چې په سیمه کې بیشتره ځوانان تعلیم یافته او بیروزګار دي. ولې حکومتي ډلې صرف خپل کارکنان خوشاله کړل او د غیر سیاسي تعلیم یافته ځوانانو په امیدونو اوبه واړولې. هم په دې اړه خبر نیوز د سیمې ایم پی ای شکیل احمد خان سره د بار رابطې کوششونه وکړل خو د هغوی موبایل بند راتلو. په خپل بیس باندې مونږ چې نو مونږ د معلومات کړي ټول پی ټی آی خلک برتی شوي دي. غیر سیاسی ولې د غیر سیاسی نوجوانانو بای کې حق نو بټخیله بالکل اګنور پاتې کړي. د تاڼه غوندې کې سټي بټخیله غوندې کې سټي چې مکمل اګنور پاتې کړي. یو کس بای کې سنگل قسم نه دی برتی کړي. د ډیر آبادی په درې یونین کونسل بټخیله مشتمل ده، په درې باندې چې تاڼه مشتمل ده. د پی ټی آی هغه دروغ وادي چې هغه قوم ته منامه خراله که په دې باندې یک شنوانه غستې شو. موږ په زر تر زره د نوجوانان د روډون تر وباسو او د دې خلاف موږ برپور اواز کوو، احتجاج وکړو. حکومت چې کوم دی د انصاف په نوم راغلی خو د انصاف په نوم باندې په مرۍ باندې چې کوم دی چړې راښکلی شو. خو چې لهذا موږ د دې مکمل خلاف یو او د دې چې کوم متعلقه حکام دي عمران خان صاحب دی، وزیر اعلی صاحب دی، دوی ته چې کوم دی درخواست کوو چې په دې نظرثاني وشي او د دې زیاتې چې کوم دی دې مخنیوی وشي. د سیمې خلک وایي چې حکومت د میرټ د بالادستۍ ډیرې چغې او نارې وهي خو ملکن ضلع کې د محکمه سیټلمنټ برتۍ د حکومت ټولې دعوې بې بنیاده ثابت کړي دي. باید چې د میرټ په پالیسۍ عمل وکړي شي. عمران زریاب خبر نیوز مالکن.